د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د فضیلت لپاره نواسه رسول نسبت ده هم کافی ده. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو زیاتو ارشاداتونه او د ډیرو زیاتو احادیثونه د دوی مقام مرتبه او فضیلت معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد الحسن والحسین ابنایا، حسن او حسین دا دواړه د ما زمن دي. من احبهما احبني، چا چې د دوی سره محبت وکړو دا داسې ده لکه د ما سره چې محبت وکړو. او من احبني احبه الله، او چا چې د ما سره محبت وکړو الله تعالی د سره محبت کوي. ومن احبه الله دخله الجنه، او چا سره چې الله تعالی محبت وکړي بیا الله تعالی هغه جنت ته داخلوي. نو ګورئ د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنه سره محبت الله تعالی په دې باندې د جنت بشارت ورکړي ده. خدا ته محبت نه وای چې یو کس د محرم ورځ د غم ورځ شماروي، یا په لسم محرم باندې ځان په زنجیرانو باندې یا ځان په بلیډو باندې یا په چړو باندې ځان وای، ځان زخمی کوي، په ځان باندې تکلیف چروي. دا ته محبت کله هم نه وای. دا خلاف شریعت کار ده او داسې بدعات دي، رسومات دي. حالانکه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت دا د الله تعالی طرفنا یو غټ مقام ده. او غم مناول سوق مناول دا کچیرته د شهادت وجوي، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام کله هم د شهادت تمنا نه کوله. او داسې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دا روایت تا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، کوم چې جنتیان دي ځوانان جنتیان دي حسن او حسین دا بدی په جنت کې سرداران دي. څومره الله تعالی مقام او مرتبه دې دوه تور کړی دا. او داسې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا روایت تا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين وهذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلسم هذا مره ويلسم هذا مره. رسول الله صلى الله عليه وسلم په وګه باندې با حسن او حسین یو په یو وګه باندې ناستو او بل په بل وګه باندې ناستو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کول ويلسم هذا مره، کله یو خلاو او کله بل خلاو. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خلاو کله بل خلاو، کله به یونه چپا اخیستا کله به بلنا چپا اخیستلا. دا الله تعالی حسن او حسین ته اعزاز ورکړي. څومره زیات مقام او مرتبه دی دا چې د دواړو جهانو سردار د دواړو په وګه باندې کېنوي. نو الله تعالی د دواړو ته ډیر زیات مقام او مرتبه ورکړي دا. او داسې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه بارک دا راځي وای حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا د چا جنازه ته تلو، بیا واپس چې کله روانو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات ستړی شو او د راحت لپاره د آرام لپاره د لږ انتظار وکړ کېناست. بیا په دغه کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راغی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په خو باندې چې کوم ګرد او کوم خاور و دغه ځین لري کوله. او داسې بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر ندامت وکړ او ځکه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د عمر نه په حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لوی. بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وای دا څه کوي ته خو بزرګ سړی موږ نه لوی مقام مرتبه ولکسوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وای ته ما خپل کار ته پرېدا ما ممنه کوا، ځکه چې ماته د تا کوم فضیلت معلوم ده. کچیرته عام انسان ته د تا فضیلت مقام مرتبه معلومه شي هغه به ته همیشه په خپل وګو باندې کېنوي. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو داسې صحابي وو چې الله تعالی دته یو خاص مقام او خاص مرتبه ورکړی و. او یو بل روایت ده چې یو ورځ حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر په احترام سره ډیر په ادب سره په سوالۍ باندې سور کو. حضرت عبد الله بن عباس د عمر په لحاظ سره هم د اوصاف په لحاظ سره هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی. کله چې راوی د احترام ادب ولدیا بیا د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کو چې دا کس څوک ته چې تا دومره ادب او په احترام سره په سوالۍ باندې سور دا ورته چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا
او الله تعالی په ما باندې ډیر زیات احسان کړی دا چې ما د په احترام سره او په ادب سره په سوارلۍ باندې سور نو دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تعالی ډیر زیات مقام مرتبه دا الله تعالی ورکړی دا نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسایو او کوم کس چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکي دا داسې دا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څوک محبت وکي او څوک چې د رسول الله سره محبت وکي او د هغه کسر الله تعالی محبت کوي او کوم کسر چې الله تعالی محبت وکي الله تعالی یک کس ته جنت ورکوي نو الله تعالی د موږ تاسو ټول ته د صحابه کرامو محبت را نصیب کی او الله تعالی د موږ تاسو ټول ته د صحابه کرامو په نقش قدم باندې د تلک توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین